الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه هكذا، ووزع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعدنا ليشفى سقيمه سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے چې نبی صلی الله علیه وسلم بکلا د یو بیمار سړی داغه بیمار پرسۍ له بلاړې یا بچرته چا د یو بیماری شکایت پیغمبر علیه السلام ته وکړو، یا پچا باندې بچرته دانه وه، یا پچا باندې چته سپوڼې و، یا د چا سزې به زخمی شوی و، خوږ شوی به. نبی صلی الله علیه وسلم به دا خپله ګوته مبارکه داسې کړله او دا به فرمایله. بیا دا راوي حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه دا خپله د شهادت چې کومه ګوته ده دا ګوتې به د خاورو باندې ومږله او دا دعا یې وفرمایله بسم الله تربة ارضنا بريقة بعدنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. دا دعا او دا حدیث دی کې مونږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه یو مستند دعا را رسېدلې ده. زمونږ بیماران ډېري، تکلیفونه ډېري، د چا باندې دانې، د چا باندې زخمي، د چا یو ځای خوږ شوی بیا هغه زخم خراب شوی، په چا باندې سپوڼی، چا یو بیماری، د چا بله بیماری، د چا یو تکلیفي، د چا بل تکلیفي. نو له ټول نه اول موږ دا دعا چې کوم دی یاده کړو او د دې دعا په ذریعې سره هغه چې کوم دی په دغه طریقه باندې دم کړو، کومه طریقه چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم د طرف نه را رسېدلې ده. انشاءالله چې زموږ دغه بیمار ته به دغه تکلیف نه الله شفا ورکوي. طریقه کومه ده؟ طریقه چې کوم دی دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم به دا د شهادت دا ګوته به چې کوم دی د الله نبی یو روایت کې راځي به د خپلو لاړو باندې لمده کړه ده، بیا به یې په هغې باندې چې په کوم ځای کې به دا لمده ګوته به یې په خاورو کې داسې ککړه کړه، په کوم ځای به چې لاړې مږلې وي هغې باندې به یې وویله بسم الله تربة ارضنا بريقة بعدنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. دا دعا به وویله او هغه چې کوم زخم دی دا هغه زخم نه به نبی صلی الله علیه وسلم مثال دلته کې چې کوم دی زخم دی دا ګوته ما په خپلو لاړو باندې لمده کړله، په خاورو کې مې ککړه کړه، دلته دا ځای د دانه ده، د دې ځای نه به په قلاره تاوهه دا دعا به وایه بسم الله تربة ارضنا بريقة بعدنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله تربة ارضنا بريقة بعدنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. دا دعا چې کوم موږ به دې باندې وایو انشاءالله دا یو مستنده دعا ده د الله رسول له طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم له طرفه دا موږ ته رسېدلې ده او د صحیح روایاتو کې چې کوم دی دا موجود ده. انشاءالله د رب العالمین په فضل سره به د هر بیماری نه، د هر درد نه، د هر دانې نه، د هر قسم سپوڼې نه، د هر قسم تکلیف نه، د هر قسم زخم نه دغه بیمار ته چې کوم دی صحت میلاویږي او دغه بیمار ته به شفا میلاویږي. دا دعا په خپله باندې هم یاده کړو، نور په کور کې چې څومره خلک دي د ټول کور خلکو ته دا دعا وښیو، هر چا ته دا دعاګانې چې کوم دی وښیو او په دغه دعاګانو باندې چې کوم دی خپل بیماران هغه به دمو. یو ځل بیا را دعا واورئ بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا یا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. دا دعا چې کوم دی مونږ یاده کړو او په دغه طریقه باندې چې دا د شهادت دا ګوته ده دا په لاړو باندې لمدوو او بیا په خاورو کې ککړوو. پاکه خاوره چېرته ګورو، پاک ځای چېرته ګورو، دا نه چې مونږ به اوس ګرځو چې پاکې خاورې به چېرته وي، نه په کوم ځای چې بس هغه ځای باندې چې کوم دی انسان ته پته لګي چې دا ځای پاک دی یا دا ځای پلید دی، هغه پاکې خاورې چې کوم دی د خپله ګوته ککړه کړو او د زخمي د زخم نه چې کوم دی هغه لمده او هغه ککړه په خاورو کې ککړه ګوته هغه چې کوم دی تاوو. دا دعا به درې څلور کرته ووایو او انشاءالله دا پې چوف کړو. انشاءالله تعالی د الله رب العالمین په فضل سره به هغه ته چې کوم دی صحت میلاویږي. اله العالمین دې ما ته او تاسو ته به د عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنین. آمین.